اللہ رب العزت وی فضل اور احسان نے پر منتاسو باندی چی منتاسو اللہ رب العزت والخبر اور دبی دپارت کی ہوئی دیر خلق بداسی بھی چاہوی و بعادسیاتو کی فضولیاتو کی مصروفی لیکن دے انسان سعادت مندی اور خوش قسمتی دادا کہ انسان خپل جن یو لمحہ ودس مجالس کی تیر کی چلت دا اللہ رب العزت ذکر دا اللہ رب العزت دا محبت خبر کیش عزیزانو کم آیتون چی مستاسو دران دی لستلی دی اور دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم ارشاد گرامی مستاسو دران دی لستلی دی باغی کی دا دی خبری تذکرہ دا کہ اے انسانا ستا پا دی جن کی با تبدیلی کل رازی اللہ رب العزت قسمہ قسم میشت راولی روز راولی دا دی دا پارا کہ دا انسان زندگی بدلشی اور دا انسان مات نزدیش کل دا رمضان عظیم میشوی کہ پائے کہ نفل پا فرض باندے فرض پا اویو باندے بید ذی الحج عظیم او بابرکت میش کہ دا آگی دا یوی روجے ثواب دمر دے خاص کر دنو ذی الحج روجہ یکفر السنة الماضیت والباقیہ کہ دا یو کال مخکینی گناہونا معاف کی گی اور دا یو کال راتلون کے گناہونا معاف کی نو دا روز شپی چی رازی دا دا دی دا پارا کہ دا انسان خپل رب دا زان نرازی کی دا انسان اللہ تعالیٰ تنیزدش اے انسانا ستا دو قسم غذاگانی دی یو روحانی غذا دا دویم جسمانی غذا دا جسمانی غذا خوراک و سکاک تی چکل انسان خوراک اور سکاک نکی دا انسان جندے نشی پاتی کی دے دارنگی دویم قسم غذا اگر روحانی غذا دا دا انسان زڑتا چین و سکون چی ملاوی گی اگر پر روحانی غذا بلنے ملاوی گی دا دنیا قسمہ قسم خوشحالی رنگینائی اگر تا تحصیلی دی خستا روح خوشحال نہ دے تب اپ ایئر کنڈیشن کی تب اپ تعیشات کی بیوم پریشان ہے اصل خوشحالی اگر دا روح خوشحالی دا اور دا انسان روح خوشحالی گی و قرآن و سنت منلو سرا اللہ تعالیٰ پر راضی کولو سرا لکہ مولانا روم ذکر کی چکل مہے پو ابو کیوی مہے جن دے دے چکل دا مہے دا ابو نا ابا سی باہر پیو خست زے کی دل زے جوڑ کے ایئر کنڈیشن کی دا مہے کی دی نو دے یو لمحہ اور ساعت پوری جن دے نشی پاتی کی زکر دا یہ غذا اغسے دی ابا دی دا انسان غذا روحانی غذا اگر اللہ تعالی محبت تے اگر اللہ تعالیٰ سر تعلق تے قرآن مجید کے اللہ رب عزت ارشاد فرمائی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسانا ما غرکا کم یوشست دوکا کی اچولے کم دوکا کی تپروت بربک الکریم داغا رب پبارک الکریم چی عزت من ذات تے عظیم ذات تے کہ تنوی تالے وجود راکو ستا تربیتیو کو ستا نشو نما کئی داغا ذات نا تا چاپا دو کیا چھوڑا او کریم ہوئی آغا ذات تا الذي یعطی بدون الاستحقاق والمنہ چاگا بغیر دے استحقاق نور کئی بغیر دے احسان جتلا ولو نور کئی من سمر دا اللہ تعالیٰ گناہونا کو سمر دا اللہ تعالیٰ نافرمانیان کو دا دی باوجود اللہ رب العزت من با دی دا گٹو باران نکی
دې باوجود الله رب العزت مونږ باندې دریابونه نه راپرېږدي. دا د الله دا کرم دی. دنیا کې یو انسان د بل سره تعلق ختم کی، هغه دا کوشش کوي چې زه ته څرنګه نقصان ورسوم، لیکن یو عظیم ذات د باری تعالی دی چې قدم په قدم مونږ الله تعالی نه فرمانیانې کوو. د دې باوجود الله رب العزت مونږ سره د کرم معامله کوي، الله رب العزت مونږ سره د عفو معامله کوي. انسان لپاره لازمي دي چې د تعلق جوړ شي الله تعالی سره. ځکه دا زموږ یو عارضي ژوند دی. د دې عارضي ژوند د ختمېدو نه بعد یو همیشه ژوند راتلونکی دی، او داسې یو څیز مونږ تاسو ټولو باندې راتلونکی دی چې هغې ته مرګ وي، چې هغې نه هېڅ یو انسان خلاصېدونکی نشته. قرآن مجید کې الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس چې دی هغه د مرګ د ذایقه، د مرګ دا پیاله به خامخا څکي. چې کله هر انسان هغه د مرګ ذایقه سکون کې دی، نو دله پکار دی چې د خپل تعلق الله تعالی سره مضبوط، اور هر روز هر وخت هر لمحه د په دې فکر کې وي، پته نه لګي که چېرته نن زه د دې دنیا نه لاړم نو زه به څه کوم. سړي باندې لږه بیماري راشي نو سړی خپل هغه بچپن شروع واله زندگی انسان مخې ته هغه ریل راشي او ګوري چې په دې وخت کې ما د الله نافرماني کړله یا په دې وخت کې ما الله تعالی راضي کړی دی. هغه تمام حالات د انسان مخې ته شي، او چې کله انسان باندې بېهوشي د مرګ راشي نو هغه وخت کې د انسان به څه حالت وي. نو د دې وجې نه الله رب العزت په قرآن مجید کې بار بار دا تذکره کړله قل متاع الدنیا قلیل. اے زما محبوبه اوې دې خلکو ته د دنیا ساز و سامان دا متاع، د متاع معمولی سامان دی، معمولی نفع ده. متاع هغه شوړې ته ویلی شي چې زنانه په هغې باندې لوښي نیسي، چې کله پې لوښي ووینځي د هغې نه بعد هغه شوړه هغه په هغه ځای کې کښېږدي کوم ځای کې چې لوښي نیسي، کمرې ته نه وړي چې په کمره کې ښایسته المارۍ کې هغه شوړه کښېږدي. نو قرآن مجید کې الله رب العزت دنیا ته متاع ویلا، معمولی نفع ویلا، اشارت دی خبرې ته چې اے انسانا د دنیا ژوند سره د دنیا مال او دولت سره وا زړه نه لګئ، دا به تو د ضرورت استعمالوه. لکه هغه شوړه چې زنانه لوښو باندې استعمالي صرف به طور د ضرورت بېدن د کمرې ته نه وړي بلکې په هغه ځای کښېږدي. دا دنیا هم صرف به طور د ضرورت استعمالوه، د دنیا مقصد مه جوړوه. د دنیا د مقصد جوړ کړه. امام رازي رحم الله ذکر کوي اوبه چې کله په کشتۍ کې دنده وي دا کشتۍ غرقېږي، خو که چېرې اوبه د کشتۍ نه ګیر چاپېره وي او کشتۍ پکې روانې نو دا به خپل هغه مقصد او منزل ته ورسي. که چېرته د دنیا محبت زما ستا زړه ته دنده شو نو عزیزانو بیا د الله تعالی حکم منل ډېر ګران کار. ها که د دنیا ارد ګرد وي صرف به طور د ضرورت مونږ استعمالو دا څه ګناه نه دی، لیکن دنیا له زړه ورکول او دنیا باندې ځان قربانول دا به یو عظیم ګناه دی. ځکه حدیث پاک کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي حب الدنیا رأس کل خطیئه. د دنیا محبت دا د هر ګناه جړ ده، د هر ګناه. د ډېرو سلفونو منقول دي چې هغوی به باقاعده دعا دا کوله چې ای الله تعالی د دنیا محبت زما د زړه نه وباسي. کله چې د دنیا محبت د زړه نه ووت د آخرت محبت د الله تعالی محبت یو ذره زړه ته دنده شوه نو عزیزانو تمام مسائل به حل وي. لیکن نن مونږ تاسو دومره امیدونه دي چې هغه امیدونو د وجې نه د دنیا په محبت کې مونږ مبتلا یو. حدیث پاک کې راځي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه منقول دي، دارنګې د نورو صحابه کرامو هم دا روایت نقل دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي بادروا بالاعمال السبع. اے انسانانو تاسو په اعمالو کې د یو بل نه مخکې والی کوئ، سبعا یعنی قبل سبع،
د او حالاتونه مخکې د نیک اعمالو په باره کې د یو بل نه سبقت کوئ، یو بل نه مخکېوالی کوئ. لکه دنیا کې چې کله یو سړی ګاډی والي نو هغه بل غواړي چې زم د ده مقابله وکړم د ده په شانتي، بلکې د دی نه 1 نمبر زیات ښه ګاډی والا. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي بادروا بالاعمال سبعا، چې تاسو د او حالاتو نه مخکې د اعمالو کې د یو بل نه مخکېوالی کوئ، اعمالو کې یو بل نه مبادرت کوئ. یو هل تنتظرون الا فقرا منسیا، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي هل تنتظرون تاسو انتظار کوئ الا فقرا منسیا، د داسې غریب والی چې تاسو نه به الله هیر کي. بعض دفعه انسان باندې داسې فقر راشي چې هغه په کسب معاش کې سهار و ماښام لګي اور الله تعالی ته هیر شي. ځکه کاد الفقر ان یکون کفر، حدیث پاک کې راځي بعض دفعه غریب والی انسان باندې دومره غالب شي چې دی به کفر طرف ته نږدې شي. ګوره یو دی مالداري، دومره مالداري قوت لا یموت چې ته به خپله زندګي تیره کې، یو دی داسې فقر چې تا نه الله تعالی بلکل هیر کي، د دې نه هم پناه راغله. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي اوس الله تعالی تاسو باندې ښه حالات راوستي دي، نو په دې کې الله تعالی راضي کوي. هل تنتظرون الا فقرا منسیا، آیا تاسو د داسې غریبوالي انتظار کوئ چې تاسو نه به الله تعالی هیر کي؟ او غنى مطغیا، دویم سیز دا دی آیا تاسو د داسې مالدارۍ انتظار کوئ چې هغه انسان سرکشه کي. ګوره مالداري هم ښه شی دی، خو چې مالدارۍ سره دین وي. چې کله مالدارۍ سره دین نه وي او تا سره پیسې ډېره ده، ته به په قسمه قسم غلط څیزونو کې لګئ. ځکه قرآن مجید کې الله فرمایي کلا ان الانسان لیطغى، یقینا انسان سرکشه شوی دی او د دې وجه دا ده ان رآه استغنا، چې هغه ځان مالدار ګڼي، ځان د خلکو نه بې پروا ګڼي، د دې وجې نه دی ګمراه شوی دی. نو مالداري داسې مالداري چې انسان ګمراه کي، پیسو سره دومره وي دین ورسره نشته دی، د هغه پیسو په شراب او کباب لګوي، هغه پیسه به د الله تعالی په نافرمانۍ باندې لګوي. دریم سیز جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي او مرضا مفسدا، آیا تاسو انتظار کوئ د داسې مرضو مفسدا چې هغه د انسان جسم مکمل خراب کی، مکمل داسې بیماری پیدا شي. اور نن زمانه کې خود سے عجیبه بیماریاں راوتی دي، انسان عقل حیرانی کی، فالج په ټیکو کی یا په بل داسې بیماری راشي چې هغه به سجدې لګولو ته تیار نه وي اور سجدې لګولی نشي. بیا هغه ارمان کی کاش ما په ځوانۍ کې خپل رب د ځان نه راضي کړی. اور احادیثو کې راځي چې یو سړي په ځوانۍ کې د الله عبادت کړی وي او به بیمار شي، د الله تعالی عبادت نشي کولی، نو الله تعالی به ورته هغه ثواب ورکوي. چې یو سړي په ځوانۍ کې د مرض انتظار کوي چې په ما باندې سخته بیماری راشي، بیا به زه توبه استغفار کوم، بیا به زه الله تعالی راضي کومه، نو دا انسان لوی سرکشه دی. او مرضا مفسده، د داسې مرض تاسو انتظار کوئ مفسده چې د انسان صحت به خراب کی اور انسان به تباہ و برباد کی. بل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی او حرما مفندا، تاسو د داسې بوډاواله انتظار کوئ مفندا چې د انسان دماغ مکمل خراب کی، چې بالکل دماغی خراب شي، نه به نه د دیني نه د سادیني. تاسو د داسې مرض او د داسې بوډاوالي انتظار کوئ، ځکه انسان ته شیطان دوکه ورکوي. کله چې ځواني وي مړه اوس خو لا ډېر عمر دی، چې بوډا شوي بیا به د الله تعالی عبادت کوي. دا یو لویه دوکه ده، هېڅ پته نه لګي چې تاله دا مرګ په ځوانۍ کې راځي او که په 90 سال عمر کې راځي. حال لري نن زمانه کې مرګونه اچانک هغه خو دومره شوي دي چې د انسان عقل حیرانی کوي. آی روز د دنیا نه خلق ځي اور ځوانان
نو څه پته لګي چې زما ستا د ژوند د ډیوه به کله مړه کېږي. ځکه یو سالک وایي وکم من صحیح مات بغیر علت وکم من علیل عاش حین من الدهر. وایي څومره تندرست خلک داسې دي چې بغیر د بیمارۍ نه مړه شي، هېڅ بیماري پې نه وي راغله، اچانک مړه شي. وکم من علیل، اور څومره بیماران داسې دي چې هغوی باندې زندګۍ نه تېرې شي لیکن مرګ وله نه راسي. وکم من عروس فزینوا لزوجها وقد قبضت ارواحهم فی لیلة القدر. څومره ناوې داسې وي چې هغوی په انتظار دا وي چې اوس به زموږ خاوند راځي، لیکن د هغه خاوند یا د ناوې په باره کې د موت فیصله شوې وي او هغوی ته هېڅ پته نه وي. وکم من فتن امسا واصبح ضاحکا واکفانها تنسج ولا يدري. څومره ځوانان داسې دي چې هغه ملګرو کې ناست وي، مسکراهټ سره ګپ شپ لګوي، لیکن واکفانها تنسج ولا يدري، دا کفن بازار ته راغلی هغه ته پته نه وي. دا د دنیا د زندګۍ حالت دی. نو ولې ما تاسو او مرضا مفندا د داسې بیمارۍ انتظار کوو چې هغه د انسان دماغ به مکمل خراب کړي. بل صرف جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کو او موتا مجهزا، آیا تاسو د موت انتظار کوئ چې بالکل تیار په تاسو باندې ورګېږي، نو هغه وخت کې به تاسو ته هیڅ فرصت نه میلاویږي. حدیث پاک کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. کله چې ته سحر کې نو د ماښام په انتظار کې مه اوسېږه چې ماښام به راځي او بیا به زه خپل رب د ځان نه راضي کوم. واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کله چې ماښام کې د سبا انتظار مه کوه. نن موږ تاسو خپل ژوند کې تېرو، په دغه امیدونو کې تېرو. موږ یو مړه دا خو نن دی، سبا به الله تعالی راضي کوي. سبا کې د انسان زندگی تېره شي اور هغه نیک اعمالو طرف ته متوجه نشي. د یو عالم په باره کې راځي چې هغه به کله به ماښام کېده جړل به یې، دومره جړل به یې چې خوا کې ګاونډیان هغوی به د هغه جړه محسوسوله. کله به چې سهار کېده جړل به یې. په دې جړه کې چې کله وفات شو د هغه د کور والا نه چا تپوس وکړو چې ستا د خاوند د عالم کله چې ماښام کېدو بیا به د ده په خوله باندې ګریه اور جړه وه، کله به چې سهار کېدو بیا به د ده په خوله باندې جړه وه، همیشه به یې جړل، همیشه به یې غمګین و. د دې وجه څه وه؟ هغه کور والا ورته وویل کله به چې ماښام شو هغه به جړل، داسې نه چېرته سبا سحر مالې زه خپل رب سره میلاو شمه او ما نه زما رب راضي نه وي. او کله به چې سهار شو جړل به یې، داسې نه چېرته ماښام ټایم کې الله سره میلاو شم او ما نه زما رب راضي نه وي. په کومه خوله به زه الله تعالی ته مخې ته ځم. موږ تاسو سوچ وکړو څومره ګناهونه موږ کوو، څومره په ګناهونو کې موږ ډوب یو. کوم یو ګناه دی چې موږ د هغې ارتکاب نه کوو او زموږ تاسو سره هېڅ سوچ او فکر نشته. د دې وجې نه مراقبه کول پکار دي. مراقبه ده چې کله لیټونه بند شي تکه توره تیاره شي په هغه وخت کې ځان داسې حساب که چې ته مړې اور په لاسونو د غاسلینو کې تله غسل راکولی کېږي، څوک د یو طرف ته اړوي څوک د بل طرف ته اړوي، ستا هېڅ طاقت نشته. بلکې د جسم هغه کپړې د نم سیرې کړي، بنین د نم سیرې کړي اور غسل دله راکړي او بیا د قبر ته دنده کړي په هغه تکو تورو تیارو کې چې هغه د خلوت ځای دی، یوازېوالي ځای دی، هغه د تیارو ځای دی، هغه داسې ځای دی چې هغې سره څوک انسان ملګری نه ځي. نو هغه حالات خپل مخې ته کړه چې کله ما ته دا مراقبه شروع کړو انشاءالله زموږ زندگی دا به انشاءالله بدله شي. که موږ تاسو وغواړو چې خپله زندگی بدله کړو. بل شي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کو چې تاسو د څه انتظار کوئ؟ او الدجال فشر غائب ينتظر. تاسو د دجال انتظار کوئ چې دجال برازي، قیامت به نږدې کېږي، بیا به زه توبه وباسمه. دا خو ډېر لوی شر دی د دجال راتلو چې تاسو د هغې انتظار کوئ. لکه چې کله دجال راشي نو ډېر کم خلک به د هغه د فتنې نه محفوظ کېږي.
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر پیغمبر خپل امت د دجال د فتنې نه يرولې ده. دومره سخته فتنه ده. مال دولت په دجال سره وي، هر قسم سيزونه په دجال سره وي. هغه سره به د دجال د فتنې د بچ کېږي چې د چا کامل ایمان. حضرت فرمایي او الدجال فشر غائب ينتظر. تاسو د دجال انتظار کوئ، نو د دجال انتظار مکوئ، دا ډېر لوی شر دی. هغه وخت کې ډېر کم خلک هغه به د فتنې نه بچ پاتې کېږي. څوک چې د سورة الکاف شروع والا آیتونه وایي هر جمعه، دا انسان به د دجال د فتنې نه محفوظ پاتې کېږي. او د سورة الکاف یو بل فضیلت هم دی، اور په دې تلاوت باندې تقریبا 10 منټه بلېږي. چاته چې یاد هغه باندې خو بالکل لږ ټایم لګي. چې چاته یاد نه په قرآن مجید کې دند سورة الکاف د جمعې پر ورځ د دې فضیلت دا په صحیح روایت سره ثابت دی چې د یوې جمعې نه والا تر بلې جمعې پورې دا سورة الکاف په دې لپاره رڼا وي، نور به وي. د نور مطلب دا دی چې د باندې کم مصیبتونه راځي، د باندې کم پریشانیاں راځي، الله تعالی به هغه پریشانیاں په دن نه راوړي. داسې بیماریاں پې راځي چې هغه د انسان جسم معذوره کی، الله به پې داسې بیماری نه راوړي. لکه حدیث پاک کې راځي دا دعا چې وي سړی سهار او ماښام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. درې ځله ماښام باندې وي او درې ځله سهار. نو سیوا د مرګ نه خدای د انسان د مرګ وخت مقرر شوی، هغه جدا خبره. سیوا د مرګ نه بل یو داسې بیماری به الله په دې باندې نه راولي چې دې معذوره کړي. تاسو سوچ وکړئ انسان باندې څنګه قسمه قسم بیماری نه راځي، کله فالج اٹیک کی، کله بل بیماری، کله بل بیماری. هیڅ یو بیماری په اٹیک نه کی بشرط د دې چې د دعا ویلي سحر او ماښام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. درې ځله سحر مالي، درې ځله ماښام مالي. ګرانه ده دعا، بالکل اسانه ده، هر انسان یې زده کولی شي. لیکن کوشش دا دی چې موږ دې باندې مداومت وکړو، همیشګري وکړو، همیشه د خپل معمول جوړ کړو. چې څوک سورة الکاف وایي الله به د دجال د فتنې نه محفوظ ساتي. د یوې جمعې نه واله تر بلې جمعې پورې دا به د ده لپاره رڼا وي، د باندې به الله مشکلات نه راوړي. د جمعې پر ورځ ویل پکار دي که سهار مانځه پسې ووایي، د ماسپښین مانځه پسې ووایي، چې په کوم ټایم کې ووایي، خو د ماښام نه مخکې د جمعې په ورځ باندې سورة الکاف تلاوت د خپل معمول جوړول پکار دي. او بل څیز جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کو چې تاسو د څه انتظار کوئ. او الساعه والساعه هي ادهى وامر. آیا تاسو د قیامت انتظار کوئ؟ قیامت خو ډېر تریو او ډېر ترخ شیز دی چې هغه به د انسان تمام لذتونه فنا کړي. عزیزانو دا د دنیا ژوند د دې شیزونو انتظار نه وي پکار، بلکې د دې اوقاتو د راتلو نه مخکې الله تعالی راضي کول پکار. بل حدیث ته حدیث د بخاری دی، پای کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا مثال ذکر کړل په ډېر عجیب انداز سره. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو، صحابه کرام سره ناسو. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي، دارنګ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا روایت نقل کړی دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه په وکي په یو مثال باندې حدیث پاک کې راځي خط النبي صلی الله علیه وسلم خط مربع. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پزمک باندې دسه یو خط لیکه راو بسلا مربع چې هغه څلور ګوټي لیکوا، څلور طرفونه څلور ګوټي لیکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او بسلا. دا هغه نه بعد وخط خطا في الوسط خارجا منه. به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څلور ګوټي لیکه چې بسلا د دې پمنس کې دسه لیکه راو بسلا خارجا منه چې هغه لیکه بهر ته وتلی و. څلور ګوټي لیکه به دا هغه نه بعد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مینس کې دسه یو لیکه راو بسلا خارجا منه چې هغه دا هغه نه بهر وا. اور به وخط خطتا صغارا. به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم واړه خطونه وباسل، واړه خطونه اولی څلور ګوټي لیکه، به دا هغه نه بعد په مینس کې دسه لیکه راو باسلا. او به دا هغه نه بعد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وخط خطتا صغارا واړه وړي کرخي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مربع نه راو باسلی. به دا هغه نه بعد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وخط خطتا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانب الذي في الوسط. به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم واړي کرخي هغه په میز کې د دې سلور واړو طرفونو
وباسلې به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل ما ته پوکي هاذا الانسان دا پمنس کې شری سلور غوټي کرخه چې موږ وباسلا د دې پمنس کې انسان راګیر دا سلور طرفونو پمنس کې انسان راګیر دی او به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا پمنس کې چې لیکدا هاذا اجله محطتا بيد سلور واړه کرخه چې دنه غیر چا پیر دی دا د زندگی دا چې د غیر چا پیر نه ډیر غیر کړي دی انسان د مرګ نه تخدید شي نشي تخدید هیڅ یو انسان د مرګ نشي تخدید نو څلور وړو طرفونو نه انسان دا غیر دی او دا د عمر دی اور وهذا الذي خارجه عمله بجناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عدل کراو باسل و بهر ته چې هغه د دې سلور وړو لیکونم وګدا و بهر ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا بهر ته چې کوم لیک وتلی دا د امیدونه دي انسان د عمر انتها ته رسیدل دی سلور طرفونو نه مرګ ډیر اگې رکړی دی لیکن د دې باوجود د امیدونو دومره وګد دي دومره حدیث پاک کې راځي چې انسان بوډا کیږي لیکن د عمر ځواني کی د امیدونو ځواني کی د په دې امیدونو کې چې د دې نه بعد به هم ماتا جن ملاوي کی نو دا کوم بهر لیک چې دا د امیدونو دي چې د امیدونو د خراب کو د امیدونو د تباہ کو وهذا الخطط الصغار الاعراس او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا وړي وړي لیکي کمی چې د دینه بهر راوتلی دي دا په باندې حالات په دې انسان باندې قسم حالات راځي فإن اخطأ هذا نهشه هذا وإن اخطأه وای کچرتا یو حالت هغه د باندې رانشي نو بل حالت به پیرش کبل حالت رانشي بل حالت به پیرش کله به یو پریشانی راځي کله به بل پریشانی راځي په دنیا کې د دنیا په ژوند کې د انسان تاسو ته معلوم دی چې هغه باندې څه پریشانی نه هر انسان ته څه ټینشن لګیدل نه هر انسان ته څه پریشانی ده دنه معلومیږي دا چې دا زموږ اصل ژوند نه دی دا زموږ حقيقي ژوند نه دی بلکې حقيقي ژوند هغه د مرګ نه بعد شروع کیدونکی دی دا روز شپې چې راځي دا د دې لپاره راځي دا قیمتي روز شپې دا د دې لپاره راځي چې انسان خپل رب راضي کی انسان خپل رب راضي کی زکه ماتا الله تعالی ډیر ناراضه کړل حدیث پاک کې راځي امام بخاری رحم الله دا روایت نقل کړی دی چې اخذ النبي صلی الله علیه وسلم بمنکبیه نبی صلی الله علیه وسلم یوزل حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په دې دواړو ملاګانو باندې لاس کې خو او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل اے زما صحابی په دې دنیا کې ژوند تیروا کن فی الدنیا په دې دنیا کې ژوند تیروا کأنک غریب گویا چې ته مسافر لکه دلته مسافر راغلی څوک د سوات ته راغلی څوک د افغانستان نه څوک د بل ځای نه څوک د بل ځای نه نو هغه لوی مالدار وي لوی بزنسمین وي وزانه دلته ځمکه نه لي ولی وي پته نه لګي سبا اډرو شي چې زي او زي د دې ملک نه به بس سفر نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عجیب مثال ذکر کو په دنیا کې چې اوسېږي دسه اوسېګا ته به چې مسافر یو بیمارو دا عیادت لزتلم ډېر سخت بیمار خزه خوند دواړه بیمار ناغي دا خبر ما ته کړ چې موږ په دې کور کې مسافر یو فالج بیماری و موږ په دې کور کې مسافر یو یعنی د مرګ په انتظار باندې ناست نو دا یوازې بیماران نه دي مسافر بلکې ماته ځوانان صحتمن دا وګي نسبت نه لګي نو حضرت فرمایي د سې ژوند تیروا وای چې ته مسافر پته نه لګي چې د بنن زبهرتا یا به سبازي کله بزیده ابي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په ترقې سره فرمایل مسافر خوبین په یو ځای کې وخت تیری او عابر سبیل د سې ژوند تیروا لکه انسان چې په لار باندې رواني د دې ځنه کراچي ته رواني اسلام آباد ته لار کې منسله کې کوشي ډیر یو خسته محل له خسته هوټل له حال تخپل غزورت پوره کې به فورن شیخ خپل گاڑی کې کیږي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دې دنیا کې 10 جنم تیروا چې دې دنیا سره زړو لګي
او داسې ژوند تیر کې چې ته وایې زه د دې همیشه مقیم یم، مقیم نه یې، د لارې مسافر یې، وقت راتلونکی دی چې ته دې دنیا نه به ته روان یې. نو پکار دا دی چې موږ خپل رب د ځان نه راضي کړو. دا د ذوالحجې عظیم ورځ شپې هغه هم لاړې، دا درېیمه ورځ د اختر ده. دا قسمه قسم ورځ شپې راځي، دا د نیلام اوقات وي. دا د دې دپاره وي چې موږ تاسو خپل رب د ځان نه راضي کړو او خپل په زندګۍ کې تبدیلي راوړو. کم از کم د 5 وخت اهتمام دا خو هر انسان له پکار دی چې د 5 وخت لمونځ اهتمام وکړي. د ګناهونو نه ځان بچ وساتو. اصل شی ګناه دی. د نیک اعمال کې خو دې سره سره ګناه هم کوي. نو د نیک اعمالو چې کوم نورانیت دی هغه به انسان ته حاصلېږي. د نیک اعمالو نورانیت او میټاس حلاوت هغه انسان ته حاصلېږي چې څوک ځان د ګناه نه بچ ساتي. اور کوشش کوو د شپې د تهجدو 4 رکعات دي کوو، لیکن د هغې دومره اثر دی چې هغه ستا په پوره زندګۍ باندې محیط وي. چې ته د شپې تهجد کوې، الله تعالی مخې ته جاړې، نو انشاءالله تا ته به د ګناه توفیق نه ملوېږي. د ګناه توفیق هغه انسان ته ملوېږي چې څوک په سرکشۍ کې روان وي، نه د استغفار اهتمام کوي، نه د 5 وخت لمونځ اهتمام کوي، نو شیطان په هغه باندې به ډېره غلبه کوي. انشاءالله کوشش به کوو د دې اعمالو.